وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أول ما يجب على العبد. يقول العبد في بدء الأمال لتوحيد بنظم كاللؤال. يقول العبد في بدء الأمال. زوایم چې عبد مرستو توضیحات راځي په اوله د خپل امیدونو کې، په اوله د خپل هغه منظومه کې چې زما کوم امیدونه دي، زما کوم د الله نه د دې نظم د مقبولیت او د اخلاص او د توحید کوم امیدونه دي، لتوحید د توحید د فار بنظم په نظم سره چې زما یو نظم د کلو عالی چې په مثل د ملغلرو د موتیانو دی. دا دویم کتاب زما په لاس کې او دې دویم کتاب ته موږ په خپل اصطلاح کې نظم د بدل مالی وي. جنجال داري چې زمونږ مولیان مدرسین مولیان خپکیږي ونه دې کې وضاحتونه کو د شرح العقاید نه اخوا د عقاید په باب کې دویم کتاب هم نه پیژني کو وینو خیر زمونږ عام مولیان د شرح العقاید نه اخوا یا د نبراس نه اخوا چې نبراس یو شرح العقاید دی. عام زمونږ د مدرسو طلبه علما د شرح العقاید نه اخوا یا اوس پکې د وفاق توجه نه تحاویه رااله د دې نه مخکې چا د شرح العقاید نه مخکې چا کتاب پیژنده د خیالي بو شرح العقاید بو مرامه قدیم خلق نه پیدل دغه عمران مصطفی تا چې خبره کوله مرامه به خلکو ګوري مو مرامه ویلې د پړاو کړی مې ده. تاسو مرامه پیژنئ او مرامه خلق په دې نه پیدل چې دا د شرح المواقف ابواب الالهیات کې په ابواب الامور عامه کې اولنی سر دی الامور العامه جنجال ده. امور عامه د شیخ شریف جرجانی د میرزاهد د قرط د خبرو تحقیقات سره دا د شرح المواقف اولنی سر دی. امور عامه چې په مدارسو کې په نیت عقیدی سره نه دی ویلي. امور عامه په مدارسو کې په نیت د فلسفي او د منطق سره مولا بم په نیت د فلسفي سره وي، طالب بم په نیت د فلسفي سره وي، مولا بم په نیت د منطق سره وي، طالب بم په نیت د منطق سره وي. ولې ځکه خبرو ځان پیوي ذکر شرح مواقف او د شرح مقاصد اول او دویم جلد هغه چې ځان برابرۍ منډه ته ناغه چې ځان برابرۍ منډه ته ناول تا نه کوم منطقي جوړ کی چې کوم منطق څنګه هغه ولني دویم څلورم که زه مبالغه ونه کوم کنه او دي نبوات ترازی دا تاسو د علم العقاید اصل ماخذ داري ګوره وته دا دې تمګه په خپل اصطلاح کې شرح المواقف وي، په دې تمګه شرح المقاصد وي. مقاصد د تبتزانی کتاب دی په مقاصد باندې د تبتزانی شرح د شرح المقاصد دا تا ته نه کوم ته به ما دې تفریدي دا په خبره پیږي کله ستا مجلس چې زه تا ته وګورم نو په ما باندې باعث د دې چې زه تا ته نور خبرې وکم خو دا خلک به بیا د لکه استاد خو پته ده نو ته په پړه کې دا نه وي چې مفتي صاحب په درس کې د مقاصد او د شرح المقاصد بیان کوي او د مواقف او د شرح المواقف بیان کوي نو ته په پړه کې دا نه وي چې دا څه جدید نه دي. دا تا لپاره جدید نه دي، خدا د دې خلکو لپاره ډیر جدید دي. نو ته د په لسم کې په دې معاملې کې خدا په پیله کې ناشته ابا کېږي ما ته په دې معاملې کې په لسم جمعات کې خدا ما ته مخامخ بعضی خلک که په کې ما ته پته نه لګي خدا ما ته په الحال عمومي چې کوم ناس دي دا ما ته د ماشومان خبره د کچات نه کلاس ده. نو چې دا د کچات نه کلاس دي نو دا د کچات نه کلاس مقاصد هم نه پیژني او شرح المقاصد هم نه پیژني. ما په خبرو پیږي دا د کچات نه کلاس مواقف هم نه پیژني، شرح المواقف هم نه پیژني، سیالکوټي المواقف هم نه پیژني، چلپی المواقف هم نه پیژني، خلخالي خو پرېدا چې خلخالي و پسې پیژني بیا و پسې مرجاني پیژني روس به پیژني ان شاء الله دا الله په فضل ان شاء الله. نو ما وته په الحال دی خلکو تلک پرې دی او په دې کلام ته پیږي نو ته به دا باندې د څه وړي خبرې کوم نو ته هغه نه زړه کې بنه خاندي چې مفتي شه دا سکی چې دا وړي خبرې شروع کړې مونږ ته خدا شي په کار دي چې مونږ نه اورېدل
نو زه به کوم داسې شي چې تا نه اورېدلی خو شاول خو دا کچات نه تر څه به ختم کړه نو کچات نه والا ستاسو یو متن دی هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې مقاصد وي او د هغې هم تفتزاني شرحه کړې د هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې شرح المقاصد دا ستاسو د علم الکلام د اهل سنت والجماعت د اهل سنت والجماعت د دې مکان او د دې بنګلې په اوو یا پاستو ستنو کې چې قوي ترینې دوه غټې ستنې دي که نه هغه یو ستنه د شرح المقاصد ده دویمه شرحه چې دویم کتاب چې ستاسو علم الکلام په هغې باندې ولاړ دی او ستاسو علم الکلام د هغې نه تاویږي را تاویږي او ستاسو د علم الکلام د بنګلې او درولې ده هغې ته مواقف او شرح المواقف کې روانه لکه شرح المواقف شرح المقاصد جلد نمبر 1 او جلد نمبر 1 اوس هم درته یو خبره کوم دا ټول حواله دا شرح المواقف هم ټول حواله شرح د شرح المواقف او د شرح المقاصد اته جلد کتاب دی په دې اته جلد کتاب کې ټول حواله دی اته جلد کتاب کې شپږ جلد اصل لګیا دي او چې عقیده ته راکو شوی دي نبوات ته او آخرت ته او الهیات ته اخري دو جلد راکو شوی اما په دې خبرو ځان پیو په خبرو مې پیږي اوس یې تخیم کړ اته جلد کتاب شرح مواقف اته جلد کتاب شپږ جلد کتاب شرح المقاصد ایک جلد دو جلد تین جلد چار جلد جسم ستوي الک عرض ستوي جوهر ستوي راکو شوی دی راکو شوی نو شر تخیم نو لو بدیو چې شراره سي دا شرح المقاصد دی شرح المقاصد کې چې عقیده شروع کوي کنه کې دا شرح المقاصد دی په دې شرح المقاصد کې دا زما سره 4-5 جلد دی 1 2 3 4 5 اخري جلدونه دي په دې اخري جلدونو کې چې علامه تفتزاني لګیا دی نو مقدمه الجزء الرابع کې چې علامه تفتزاني لګیا دی نو په د دې نه لا اوس استدلالات بعالم الاجسام على وجود الثاني دې ته موږ په خپل اصطلاح کې لا د امکان نه او د وجوب نه او د دې شنو وتل نه لري چې دلته ان شاء الله راشي نو دې به تاسو ته نبوات دې ته موږ په سمعيات دې ته موږ شو سمعيات پیژنې یعنی هغه عقاید چې هغه د سمع نه ثابت دي نه اخري جلد سمعيات کرامت معجزې او پیغمبران ملائکه دا اخري جلد نو په دې کتاب کې چې اخیری جلد صرف د اصل عقاید سره تعلق ساتي او د دې نه مخکې دا شپږ جلد کتاب دی نو دا اسی پزول دی نه دا تا تیاری دی تا سړي کوي تیار منډه ترې تیاری سترې تیاری منډه د دې اولنی مباحث دا د دې نه چارس شری جوهر شری حیولا شری ما حیولا شي دا نور څه بلا بدتر څه چونه راغلي حیولا به بیا نو دا دې شي ته تیاری الکه دا شو ګوره المقصد انه ليس تلا في زمانه المقصد الثالث انه ليس جوهرا ولا عرضا الکه اتم جلد وم جلد 1 2 3 4 5 6 7 6 جلدونه مخکې شرح المواقف لاړو په دې چې جلدونه کې لمه کې دې تلادې نه راکو شوی چې راکو شوی د 5 جلد کې د دې مخ کې څه شوی ستاده دماغ تیار کړی ستاده دماغ په مصطلحاتو د منطق او په مصطلحاتو د عقیده باندې تیار کړی ما تاسو ته چې دې جلد تدې راځي دا لسم جمعات کړي چې لسم جمعات کړي نو کچات نه خو باول وې او دویم به دریم به څلورم به دا د نه ختمېدونکي شی راغلی دي تاسو دا نیتو کې چې بس دا به همیشه زموږ د علم الکلام دا کلاس بس د زیارت دروازې به د زیارت دروازې به د زیارت دروازې به په پوهیږئ نو خبره مې تاسو ته دا کوله چې دویم نمبر کتاب دا یو الهامي ښکلی کتاب دی چې زموږ په د علامه سراج الدین سجاوندي کتاب دی د علامه سراج الدین سجاوندي د علامه سراج الدین سجاوندي څوک راغلی دی د علامه اوشي دا علامه سراج الدین اوشي دا علامه سراج الدین اوشي چې کوم راغلی دا څوک راغلی دا د دې متن اولنی دا د دې متن ناظم راغلی دی نظم یې کړی دی څه کړی دی نظم
د نظم کړی دی. بیا د دې نظم دپاره شرح راغلی دی، خو دې نظم ته چې دا نظم شوی دی ښکلي نظم شوی دی دا د علامه سراج الدین اوشي دی. یو علامه سراج الدین سجاوندي دی، مونږ ورته وایي فرائض السجاوندیه. تاسو چېرته نوم اورېدلی دی؟ فرائض سجاوندیه څه ته به نه وایې ښه؟ فرائض سجاوندیه څه ته وایي؟ سراجي ته. سراجي ته څه شی وایي؟ فرائض السجاوندیه، فرائض السراجیه. فرائض السراجیه او فرائض السجاوندیه دا صاحب د سراجي راغلی او دا اوشي راغلی دی. دا نظم دی یو الهامي غوندې نظم دی د علامه سراج الدین علي بن عثمان الاوشي الحنفي صاحب فتاوى السراجیه، د صاحب د فتاوی سراجي. فتاوى سراجیه هغه د پرتله بلکې دلته پرتله ما بل راغشتې وه. په فقه حنفیه کې ډېر لوی د قوت والا شی راغلی دی او ډېر ښکلی کار یې کړی دی. نو دا د علامه سراج الدین علي بن عثمان الاوشي الحنفي کتاب دی په عقایدو کې نظمن چې دا به انشاءالله مونږ وایو او انشاءالله ابتدا وکړه چې یقول العبد فی بدء الاعمال وی عبد په ابتدا د خپل امیدونو او د علم الکلام د تهذیب او د تحقیق متعلق چې طالبان د الله تعالی په دې باندې سره د خیر او د ما سره پیږي. وصلی الله علی خیر خلقه.